دا حج په سفر باندې د روانېدو نه وړاندې به د یو څو خبرو خیال ساتو. په ټولو کې اوله خبره هر وخت کې الله ته سوال، الله ته زاری او د الله نه دعا چې الله د حج احکام راته آسانه کړه او د حج مبرور ما ته نصیب کړه. یو دا سوال حج نه په ځوانۍ دی، نه په چالاکۍ دی، نه د دنیا په تعلیمونو دی، نه په هوښیارتوب دی. د حج لپاره د ټولو نه اول د الله فضل او د الله رحم دی. دویم نمبر کوشش بدا کوو چې د الله کور ته د رسېدو نه وړاندې خپل ځانونه د ګناهونو نه پاک پاکو ځایونو ته روان یو، نو چې په داسې حالت کې ورسو چې د ګناهونو نه صفا سوتره او ګناهونه په صابون، په صرف او په کیمیکل نه صفا کېږي. د ګناهونو د صفایي لپاره توبه چې یا الله تا راباندې رحم وکړه، کرم دې راباندې وکړه، د حج د داخلي توفیق دې راته راکړه او خپل در ته مې راغواړي، نو زه هم اوس په صدق دل سره د تېر ژوند د تمامو ګناهونو نه توبه وباسم. زما توبه قبوله کړه. او دریم نمبر چې د کومو مسلمانانو حقونه په موږ پورې راپورې دي، نو چې د الله کور ته د رسېدو نه وړاندې حقدارانو ته د هغوی حقوق وسپارو. یو نه، دوه نه، درې نه، سوونه زرګونه حاجیان د حج په سفر کې مري او بر حق دي. نو څه بدلېږي؟ نو چې د خپل کور د روانېدو نه وړاندې د خپلو حقدارانو د خپل حقونه ورکړي او که د کومو حقونو د ادا کولو وسم نه کېږي، نو چې بیا د ځان سره ولیکو او هغه لیکلې وصیتنامه خپل بچي خپل کور کې پرېږدو چې دا د حقوق په ما پورې راپوري